بس موږ یو مطالبه ده، خبر ډېر نه کوم. د مولانا ادریس صاحب د شیخ ادریس صاحب قاتلان دې گرفتار شي. دا نه انټيليجنس آلات چې دوی غواړي کنه ذکر رحمانه په یو هفته په 3 ورځې کې به دا قاتلان گرفتاریږي، خو په شرط لري چې حکومت د دې قاتل نه وي. دا سره یاد ساتي. که چېرته حکومت یې قاتل وي بیا ګیله نه چا نه کوي، بیا ګیله نه کېږي. دا به لیکېږي چې حکومت د دې قاتل نه وي نو دا به ګرفتار شي. او که حکومت یې قاتل نه وي، که حکومت یې قاتل وي یا ورسره شریک وي یا سار بازي نو بیا دا نه کېږي. زما انشاءالله امید دی چې حکومت په دې کې انوال نه وي. دا به انشاءالله مونږ ته ښیي. د الله نه به دعا کوو چې الله تعالی هم د دوی په لاس باندې د قوم ته قاتل ګرفتار کړي. نه بدامني غواړو په دې ملک کې، او دا بدامني ځکه نه غواړو په دې ملک کې چې شیخ ادریس صاحب په هغه کلمه باندې قتل شو، وفات شو، شهید شو چې د عاصم منیر لپاره به چرته یو کلمه ویلي کړه. نو ټول خلک پیږي په دې باندې. مړه دا خو ستا په نوم شهید شوی، ستا په تحفظ کې شهید شوی، ستا په نوم باندې شهید شوی. مونږ هم د هغه ملګري په بعضو خبرو کې دا ځان سره یاد ساتئ. مونږ د دې ملک بده نه غواړو، قسم په الله که د دې ملک بده غواړو، بلکې دړه نه وي چې څوک د دې ملک بده غواړي یا الله تباه برباد کړي. مونږ د دې ملک بده نه غواړو. دا ملک نه مونږ امریکې ته سپارو، نه رانه امریکا اخیستلی شو نه ورته سپارو، نه رانه هندوستان اخیستلی شو نه ورته سپارو، نه رانه اسرائیل او د اسرائیل ایجنټان اخیستلی شو نه ورته سپارو، نه رانه روس اخیستلی شو نه ورته سپارو. قسم په الله باندې قسم درته خورم، هېڅ ضرورت نشته د قسمونو، او قسم درته خورم چې دا ادارې به د دې ملک په قربانۍ کې نه وروسته ویله، او دا د عوامي خلک او دا محبین د اسلام به انشاءالله د دې ملک او د اسلام د تحفظ لپاره په اول صف کې جنګېږي انشاءالله. مولانا حسن جان مړ شو، وفات شو. تاسو ولیدل چې قاتل گرفتار شوی. مولانا سمیع الحق صاحب وفات شو. تاسو ولیدل چې قاتل گرفتار شوی. مولانا حامد الحق صاحب اوس پروس کال وفات شو. تاسو ولیدل چې قاتل گرفتار شوی. مولانا شامیزی صاحب وفات شو. تاسو ولیدل چې قاتل گرفتار شوی. مولانا یوسف لدیانوی صاحب وفات شو، شهید شو. تاسو ولیدل چې قاتل گرفتار شوی. قاری حق نواز صاحب د مټې شهید شو. تاسو ولیدل چې قاتل گرفتار شوی. دون خلق او دون علما په دې برجوړ کې شهیدان شو، خاص کر بیا په پیښور کې شهیدان شو. اوس پورې مونږ چرته زما د روان دی. حکومت دا اعلان نه کړی چې پلان کې عالم قاتل ما گرفتار کړي. ګنې تاسو وایي حکومت دا ویلي چې ما د مولانا سمیع الحق صاحب او ما د مولانا حامد الحق صاحب الله رې نظم چې ما د مولانا سمیع الحق صاحب او ما د مولانا حامد الحق صاحب او ما د قاری حق نواز صاحب یا د دې علماء قاتل ما گرفتار کړي. مونږ ته دی وي دا زموږ شک ځکه پیدا شي، دا زموږ خفګان ځکه پیدا شي، دا زموږ په څوکیدار باندې شک ځکه پیدا کېږي چې څوکیداره چېرته خو پر خپلې څوکیدارۍ کې د نوم لپاره یې ونیسه که نه. زموږ حکومت ته دا درخواست دی. په دې علاقه کې چې اجلا مړ شي قاتل یې 2 ورځې پس گرفتار. په دې علاقه کې چې ټیکټاکر مړ شي قاتل یې 2 ورځې پس گرفتار. په دې علاقه کې که ډم مړ شي، سنگر مړ شي، ګلوکار مړ شي قاتل یې 2 ورځې پس گرفتاری. مولانا حسن جان صاحب وفات شو، بس هغه وخت کې خو لا خیر دی، دونه آلات هم نور راغلی. اوس خو داسې آلات دي که نه ذاکر رحمانه، دا نه سیکورټي او دا نه انټیلیجنس آلات راغلي دي که نه چې د حکومت غواړي او دړنې کړي او الله دې وکړي داسې چې انشاءالله هفته تېرېږي نو دوی به انشاءالله دا قاتل انشاءالله نیولي وي. داسې انټیلیجنس او داسې تکړه آلات را یا خو داسې عالم د هغه حفاظت ذمهواري خو تا ته ده که نه، څوکیداره تا ته خو دا حق دی که نه. څوکیداره ته خو د دې ملک څوکیدار راغلی، ته خو دا څوکیداري چاله ورکیم نه. و مولا چرته وایي چې زه څوکیدار یم نو د سټ نه نیسي ماته. که چرته بل څوک وایي چې زه څوکیدار یم، ته خو دا څوکیداري چاله نه ورکوې، ستا نه دا څوکیداري مبارک شي. خو څوکیداري خو په سمه طریقه باندې وکړو که نه. څوکیداري خو ښه په تکړه طریقې باندې وکړو. زمونږ ورسره دعا وي چې الله دې دې څوکیدارۍ کې په خیر باندې وساته، او دا به مې چې چا کړي الله تعالی دې تباه برباد کړي، الله تعالی دې کور روان کړي، الله تعالی دې په دې لاسونو کې چنجیو کې، الله تعالی دې په سټونو کې چنجیو کې، الله تعالی دې په سینو کې چنجیو کې، الله تعالی دې ولا دا وس نه ورکړي چې بیا نور ځای کې عالمان حافظان یا عام ولسي خلک د دې ملک او د دې وطن عام معصوم خلک
دوی باندې الله تعالی د دوی وس نور نه برکوي او الله دې په خپل قهر باندې تباه برباد کړي. درې ورځې بس 3 ورځې غم پرون ما دوی ته ووې ما وی موږ له به دا خلک ډېرې مودې راځي خو ما وی تنبوان لرې کوو ما نیس احمد ته وی بچې د 3 ورځې نه پس به زوی نور نه جاړې ګورې سلمان ته مې وی جاړې به نه ما خپلو بچو ته وی جاړې به نه باز غم به نه کوې زما ورور له الله شهادت ورکړه موږ د هغه شهادت نه خرابو زما مشره خور د عمرزو هغه او د رور مې دا هغه ته مشر او دی ورپسې و هغې ته ډېر زیات ګران و پېښه پې قسم په الله که راته دروغ ویم دا کشران خو پرېږده هغه لګیا و سترګو نوښ کې بیا دی رضیتو بالله ربا الله ته زمونږ ربې په دې منګه باندې راضي یو وبمحمد صلی الله علیه وآله وسلم نبیا او الله زمونږ پیغمبر دی په دې هم راضي یو وبالاسلام دینا او اسلام زمونږ دین دی په دې هم راضي یو بار بار رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وآله وسلم نبیا یو خوا رور پروت دی او بل خوا د خویندو د خولې نه او د بچو د کلمې نه داسې الفاظ وشي الحمدلله الحمدلله زمون کور کې زنانو باندې ډېر غم راغی او پروندار مې ډېر زیات غم راغی الله دې وله جون ورکړي ځکه دا سنجان مولي صاحب څلور زامنو یو یې لور وه د خپل پلار غم یې ولید او د خپل خاون غم یې ولید ډېر غم پرې راغی الله دې وله جون ورکړي الحمدلله ټول عمر شیخ صاحب په دین کې تېر کړ 21 کالو په عمر کې فارغ شوی دی او دا تقریبا 65 سال د شیخ صاحب عمر و 65 سال او د 21 کالو په عمر کې فارغ شوی دی نو دا 65 نه چې 21 لرې کې نو تا ته پته ولګي چې دا باقي څومره پاتې شو دومره موده الحمدلله شیخ صاحب په درس و تدریس کې الحمدلله دا تیر کړي دي الله یې د هغه خدمات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي